خدا یو سړی پکې ډېر ښه سړی و دغه خو وجه و چې الله ورته ایمان هم نصیب کړی دی دی وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړ او راغی نو زه را روان شوم د دې دپاره چې زه رسول الله ووینم چې دا څنګه سړی دی چې دا خلک یې دومره خبرې کوي چې دا څوک دی څنګه سړی دی وایي کله چې رالمه حدیث اوږد دی خو د یو ټکي دپاره مې تاته وي کله چې رالم او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل نو بس زه ډارک پوه شوم عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب زه مخې سره پوه شوم چې دا مخ د دې نبي چې دی د دې انسان چې دی نو دا مخ د دروغجن سړي نه دی دا چهره د دروغجن سړي نه ده دی واقعي چې رښتینی دی واقعي چې په حقه دی دی مخ او چهرې ته وګوره نو یې بس ما په ایمان راوړه خو ډېر هوښیارو پټ شو نبی علیہ السلام نے اول تپوسونه وکړل چې د هغې تپوسونو جواب بغیر نبي نه بل چاله نه ورته کنه نبی علیہ السلام د هغې جوابونه ورکړل او هغې نه بعد نبی علیہ السلام ته وایي چې زه ایمان راوړم خو دا یهود چې دي نو دا په دې بدنامو کې ډېر ماهر دي ډېر بد دي خلکو باندې الزامونه جوړوي دروغ جوړوي نو که زه ایمان راوړم نو دی به ما پسې بیا لګیایي دروغ به جوړوي چې دکې دا نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان دی نو زه به لږ پټ شم او ته زما په باره کې د دی نه لږ تپوس وکړه چې دا عبدالله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی چې دی زما باره کې څه وایي نو دی پټ شو نبی علیہ السلام یهودو ته وی راشي خبره ورته وی کیف فیکم عبدالله ابن سلام تاسو کی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه وخت کې مسلمان نه و تاسو کی عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی نو دا ټول یهود ورته وایي چې خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا عبدالله ابن سلام من په ټولو یهودیانو کې ډېر ښه مولوي صاحب دی ډېر ښه انسان دی د ده پلار هم ډېر ښه نیک سړی تېر شوی دی دیم زمون سردار دی او زمون مشر دی او د پلار هم زمون د ټولو مشر او سردار دا خو ډېره ښه کورنۍ ده او ډېر ښه انسان دی ښه صفتونه یې وله وکړل نبی علیہ السلام ورته وایي که عبدالله ابن سلام ایمان قبول کړي نو بیا دی ورته وایي توبه الله دې هغه له پناه ورکړي هغه کلم پته ایمان نه راوړي اوس دی ته خدا پته نشته عبدالله ابن سلام پټ ناستو راپاسېد راغی او د هغې ټولو یهودو په مخ کې او د رسول الله په مخ کې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمې وی چې کله کلمه وی نو مغه میدان دی مغه ځای دی مغه خلق دی او هغه ټول خلق وی چې شرنا وابن شرنا یا سړی دا زمون کې خاندان کې دومره ناکاره سړی بل نه تیر شوی لکه دا چې دی دا مونږ کې ډېر ناکارو د ده پلار هم ډېر ناکارو بس رګیا شو ردې بدې شروع کړي نبی علیہ السلام ته عبدالله ابن سلام وی ما هم دقه ویله چې دی به بیا ما پسې لګیایي نو چې تاسو ته دا پته ولګي چې دا و د ضد نه لګیا دي دا د بغض نه لګیا دي ګینې چې زه د دوی ملګری وم نو زه ښه سړی وم خو چې د دوی ملګری نه یم نو نن زه ډېر ناکاره سړی نو هغه عبدالله ابن سلام مخلص و که نه ډېر صفا و بغض نه و حسد نه و هغه وایي چې کله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه ولیده عرفت ان وجهه لیس
بوجه کذاب. زه پوه شوم په دې باندې چې یقینا مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دروغجن انسان مخ نه دی، د دې مخ نه ماته پته ولګېده چې دا صادق او دا امین دی، دا رښتینی دی، داسې یو عجیبه انسان.